السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نور احساس د غیرت په نوم باندې ډیره بې دردۍ سره قتل شوه. نور احساس قاتلان څوک دي او په څه وجه قتل شوه او د نور احساس اخر اور څه ګناه ده؟ کو تاسو ځان د دې ټول معلومات نه پوره خبرول غواړئ نو مهرباني وکړئ زموږ د چینل مخه در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ بټن ووهئ چې تاسو ته زموږ خبر ډیر زر در رسي. ملګرو، د مشهور ټیک ټاک سټاره نور احساس چې هغه نن سبا یوه قومي شاعره هم ده، هغه خپل د تره زوی د غیرت په نوم باندې ډیره بې دردۍ سره قتل کړې ده او ډیر سخت ظلم یې ورسره کړی دی. ملګرو، نور احساس یې کوم ځای کې قتل کړی ده؟ ملګرو، نور احساس په خپل ګاډي کې ناستې وه چې ډرایوینګ یې کولو، خو چې کله هم ملکن ته رسېدلې ده نو هلته کې پې خپل د تره زوی ډزې کړي دي او په دې سر باندې لګېدلې ده. خو چې کله هم د بټخیلې هسپتال ته رسولې ده نو بټخیلې هسپتال والا ورته دا ویلي دي چې دا به تو پېښور ته رسئ، ځکه چې دا په سر باندې لګېدلې ده او د دې ګولۍ دماغو ته ورغلې ده. ملګرو، خو چې کله هم امبولانس کې اچولې ده او چې کله هم الارچ هسپتال ته رسولې ده نو هلته کې په آی سی یو واټ کې یوه ګنټه پرته وه او چې کله وله د سر اپریشن هم کړی دی نو هلته کې بیا په حق باندې رسېدلې هم ده. ملګرو، بیا چې کله موږ پوره معلومات وکړو چې نور احساس په کومه طریقه خپل د تره زوی قتل کړه. ملګرو، نور احساس په ماشومتوب باندې همدغه خپل د تره زوی له یې ورکړې وه، خو د تره چې کوم زوی و او نور احساس بیا خپل مور پلار ته دا ویلي و چې زما خپل د تره زوی نه دی خوښ، زما بل هلک خوښ دی، تاسو به ما هغه له ورکوئ. ملګرو، د نور احساس چې کوم مور پلار و هغو هم د نور احساس خبره ومنله او خپل د تره زوی نه خلاصه کړه او نور احساس چې کوم په پېښور کې یو ډاکټر خوښ و نو هغه له یې ورکړه او هغه سره کېدن خو هم شوې وه او کم از کم په واده کې به 2 میاشتې یا 3 میاشتې پاتې وي. نو ملګرو، د تره زوی دا نه غوښتل چې ما ته په ماشومتوب کومه جینۍ ناسته ده او هغه د بل چا شي. نو ملګرو، نو هغه تره زوی د غیرت په نوم باندې خپله د تره لور ډیره بې دردۍ سره ووژله او نور احساس سره ډیر غټ ظلم وکړو. ملګرو، تاسو اوس موږ ته په کمنټس کې ووایئ چې د تره زوی یې ښه کار کړی دی او که نه د تره زوی یې ښه کار نه دی کړی. خو زه خو دا یم چې د تره زوی ځکه ښه کار نه دی کړی ځکه چې دا د ماشومتوب رشته ده. نو ملګرو، تاسو مشرانو له پکار دي چې تاسو بالکل یې خپلو ماشومانو له یا خپلو بچو له په ماشومتوب باندې رشته مه کوئ، ځکه اکثر دغه رنګې لانجې ترېنه بیا جوړېږي. ملګرو، دا زما ویډیو به ستاسو ډېره خوښه شوې وي. د دغه رنګې ویډیو کتو دپاره زموږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره ضرور د ټلۍ نشان ووهئ چې تاسو ته زموږ خبر ډېر زر در رسي. السلام.